دې پروګرام افتتاح دې حدیث مبارک وکړي. الحمد لله الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من بعث نبيا ورسولا ومعلما ومربيا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأقول بالسند المتصل منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأقول بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال سمع علقمة بن وقاص الليثي أنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وقوم معزز مكرم شيوخ کرام علماء اعظام او عزیز طلباء اور بزرگ ټولو
दी इदारे इफ्तिताही प्रोग्राम के शामिल दलो बांगे मुबारकबाद वाएं। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु पमुक्तासो बांदे खुसूसी नजर करम ओकड़ो चेमुम अवतासोए पागे कसानों के रावस्तुलु चेकुओ कसानों दबारा अल्लाह तबारक व ताला ऐलान करे चिमा पलो बंदगानों के चुनाव कड़ी और मुंतखब कड़ी दी। कुरान पाक के अल्लाह पाक फरमाई सुम्मा औरसना अल-किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना बेअबू वारिसान को गुरज़वल द कुरान हागा कसान चिमुगा अखबरो बंदगानों के चाणकड़ी वो और चुनाव कड़ी वो मुंतखब कड़ी वो निमा अल्ज़ाम दाइलम द कुरान और सुन्नत दाड़ी रोल अफजलियत लरी कुरानी इल्म को यकीनन अफजल है ये कुरान न अलावा उलूम होता हूँ अल्लाह पाक लोग कदर वर करे इंसान तारुंबनी इंसान तक अल्लाह कदर वर को अदे फरिख्तो मस्जूद ये उगर जवलो फरिख्ते मजबूर शुए कि सैदे ताज़ीमी उकड़ी दे इंसान का ददोई कमाल इजहार अल्लाह पाक पर इल्म सर करे वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अला अल-मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माअ हाउलाए इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह पाक दस मखसूस सिजुनों नमूना वर्ता वखायत और बे अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालु फरिख्तो बाते दागे सवाल उड़ाने को हुई अगर का औरे दिली को अगर सिजुना हो इस्तिआदात न हो पके दागा सिजदा कंट्रोल गावलो दीप बिना मांदी फरिख्ते फेल शुए और आदम अलैहिस्सलाम पासो अल्लाह को मोड़ता लोचे सेदा द ताजी मोड़ता वो लगावे पते वक्त बाते अज़ाज़िल यो लो आबिद वो दे आलिम कदर ये नो करो अल्लाह पाक वाडो बरता पारा पर दरबार ना उशड़ो और फरिख्तो दे साहिब इल्म कदर एहतराम करो अल्लाह पाक दा वही वाला जिम्मेवारी अदा वही ड्यूटी दा दोई को सपोर्ट करला दिमा अल्जानो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दा नबूवत हम वर करे और नबूवत का अलावा हुकूमत हम वर करे वो अल्लाह पाक फरमाए वअल्लमनाहु सनअत लबूस मुंगता दज़गुरो जोड़ावलो कारीगरी और खोदला उसगुरे अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अगा इल्म चे दुईता दज़गुरो जोड़ावलो वनकड़े हो हगा अल्लाह तबारक व तआला कुरान के तज़किरा वगड़ा मालूमेगी दा चे दा इल्म का दा कुरान और हदीस वाल नबी हो हगा हम अल्लाह का कदर मानवे स्पीड वो गोरे सोना पता खुलेगा चेलूखी की खुला वही नौज़ले विंजल मुस्तहब दी योजले छोड़े और कोल द आवरो हो फुद्रे जले विंजल वाजिब दी
کچره دیس بی تا تعلیم ورکړی شي د ښکار او دې تعلیم مطابق دا سپای هغه ښکار وکړي او دا مړ راوړي دې مالک ته اوس په ورته ګوري چې آیا د سپي غاښ دننه پکې تللی دی که نه دی تللی که داسې انداز کې مړ درته راوړو چې د سپي غاښ دننه پکې تللی دی اوس بالکل حلال او طیب او پاکیزه دی اگر که تا ذبح کړی نه دی ویې خوره دا له وګوره خولې دونه پلیته چې صرف ژبې ووهله په یوه لوښي کې هغه به درې ځله واجب دی چې وینځې به یې خو که مستحب طریقه ادا کول غواړي اووه ځله یې وینځه یو ځل یې د خاورو شوړه هم ورکړه او دا دی چې تعلیم ورکړی شوی دی او هغې مطابق یې ښکار وکړو او خپل غاښ یې پکې دننه کړی دی او مړ یې درته راوړلو اوس دا درته پاک حلال او طیب دی داسې درته پاک دی لکه په خپل لاس دی بسم الله الله اکبر سره ذبح کړی دا دغه علم برکت دی دیوا عزیزانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا بالکل پیدا هم نه و زرګونو کالو وړاندې ابراهیم خلیل الله علیه السلام امتحان اخیستل کېږي په هغه امتحان کې ابراهیم خلیل الله علیه السلام 100% پاس کېږي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ پورا یکړه دا کلمه چې 16 کلماتو باندې امتحان تر ناخیسته شوی و الله پاک فرمایي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ هر کله چې امتحان واخیستو ابراهیم علیه السلام د رب بکلمات پسو خبرو سره فأتمهن نو الله پاک فرمایي اتمهن پوره کړه هغه چې الله پاک کوئی چې پوره کړه نو موږ تاسو سوګو چې هغه کوتاهي وشمار کړیا 100% ته پورا امتحان کې نمبر واخیستل اوس الله تعالی جل شانو ته یو بیا جوړه وګړاولا او جوړه داسې ورته وګړاولا چې څه دعاګانو کې یو دعا یې داسې وغوښتا چې د الله په کائنات کې صرف یو هستی و چې هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغوی صفاتونه الله بیانوي چې ابراهیم علیه السلام کوم صفاتونه بیان کړل یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحکمت ويزکیهم سلور صفات یاد کړل چې یو پیغمبر له دوی نه راولېږه چې سلور صفات باندې موضوع دي اول د قران پاک آیاتونه لولي په خلقو باندې آیا الله دستا آیاتونه لولي او دویم نمبر باندې د قران پاک اقوال او ارشادات لحاظ سره تفسیر او تعلیم ورکوي او دریم نمبر باندې خپل اعمال او ذریعہ سره خلق ته د قران تعلیم ورکوي او سرورم نمبر باندې خلق د اخلاق او د عقاید تزکیه او صفائی کوي دما عزیزانو په دې کې هم الله تعالی جل شانه سوال د داسې پیغمبر کوي چې هغه عالم صرف نه بلکې معلم هم وي او ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بعثت انا معلما انما بعثت معلما بشک از معلم را لګل شوی انما بعثت معلما جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولنی کومه وحی چې راځي اقرا هغه هم د علم والا چې ولولا نو دیما عزیزانو ډېر ښکلی الله پاک جل شانه تاسو ته مقرر کړی دا ډېر ښکلی موسم هم دی دا سبق د ویلو او الله تعالی جل جلاله امن ورلو احسان باندې وکړو چې اولنی انسان باندې د علم احسان اولنی وحی الله پاک جل شانه د علم والا
اگر سیزنو دپاره کم او تاسو منتخب کرلو او تلتیا راوستیو اللہ تعالی جل شانو دے زمون دستاسو دا ناستا اخبر دربانی قبول منظور او کردئی ہم پدیو رضی باندے حدیث چلکو اوالو باگر باندے خاص تفسیرات نکو اصل مقصد دے بسم اللہ قبولوی او بلد طلباو تاسو ضروری نصائح قبولوی نو بچنو امام بخاری رحمت اللہ علیہم یو حدیث راوڑے دے فاگن اولاد ما یو حدیث تاسو تقول وستلو زمون اکابر دا طریقہ وا چہاگوی با رمانای حدیث ان الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبعض روايات كده ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء وذلك دا زمو اکابر بدا حدیث ولے ویلا الرحمون مانا دا کی رحم کون کی مہربانی کون کی یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی بدوی باندے عام رحم کون کے ذات رحم کری دا سے ذات چلوی برکت والے اوچت ذات دے ارحموا اہل الارض دا سے رحم ہو گئے شفقت ہو گئے مہربانی ہو گئے حقا شعبانی چه پزمکی کی دی ایوری باید ارحمو اہل الارض زمکی والو باندی رحم ہو گئے دا من کی ہوئی اشارہ انسانانو تکی دیشی خدا اہل الارض کے زمکی چه سونا سیزونا آباد دی دا ہر وقت خیال ساتھ احترام بے کوئے شفقت معاملہ بورسنہ کوئے خاص کر جواندی ساری جو سونا ہوں دی يرحمكم من في السماء او یو روایت کی راضی يرحمكم من في السماء تاسو باندې با رحم کی هغه ذات چې د حکومت په اسمانونو کې دی دما ازانو زموږ اکابر خپل شاګردانو ته اولنۍ حدیث دا ویلې دا یو سوچ ورکړی دی چې ګوره ما تاسو سره کوم تعلق دی دا د شفقت او د مهرباني دی لکه څنګه ما سره د استاد اعظم استادانو سره استادانو شفقت معامله وا ما او خپل مېز کې هم د شفقت او د مهرباني والا معامله دا تاسو به هم پیغمبر اسلام امت سره په شفقت کوي د زمکه ټول اوسیدونکو سره امینه محبت کوي نو دا علم مونږ ته دهشتګردي تعلیم نه راکړي دا اسیو په مونږ باندې دور دی مبتدا محبت او د مینې او د شفقت او دعوت راغی ځکه دا عمره حدیث دا بیان او دما الزام دویم حدیث انما الاعمال بالنیات والبیان تاسو دا راغلی نو صدا بهر راغلی خالص الله رضا باندې کوي دا څنګه چې زه په وفاق امتحان ورکوم بے وفاق امتحان باندې زه مختزم زما چیرې باندې لیکچرار ولګم یا چیرې باندې سکول کې عربي ټیچر ولګم یا باندې دیدیات ماستر ولګم دما ازلدا مقاصد به اساس ونوي تاسو مقصد بس د الله رضا دی چې زه په دې ذریعہ سره الله بل هو پیژندم او الله پاک معنا چې دا سید تقاضا کول غواړي هغه مطابق زه خپل ژوندۍ بیا تیر کړم دا الله تعالی جل شانه مخلوق هم الله سره زميلا وکما دا خالص نیت بکوي کچېره نیت مو خالص و یاد وساتئ بیا یو ورکوټه کجور خو پرې دا نیمه کجور دی الله تعالی لپاره الله رضا د پاره چې ورکړ شي دا د دوزخ نه د بچاو ذریعہ ګرځي کہ اللہ رضا نوی پکے یاد وساتے احبر ټول مال قربان کا زان قربان کا شپا اول پا دن خدمت کے او لگوا دوزخ کے با اول والگتا کس بھوٹا دوزخ کے غرزی چیدے اللہ رضا دا پارکات نوی کرائی نو دیر وجنا اللہ رضا دا پارکات دونا لوئی اعلا انداز کی جہادوں کو چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین اخبار میں اس کے وای چې فلانی خو نن
द जिहाद ټول طرف نه حق ادا کړ او پیغمبر اسلام فرمایي فلانه و اگر برداشت کولای نشو اخیر خودکشي وکړ او الله تعالی جل جلاله امن والو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره ښکارا الله اختیار ښکارا دما عزیزانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په معیت کې جنگ کړي او خالص نیت یې نه و دې په بنا باندې الله تعالی جل جلاله امن والو جهنمی وګرځو یو بل صحابي رضی الله عنه دې يهودي وړي او تور لاندې وا هغه ته نور ورسره بل ګوډه په ځخمي کړه او هغه له وځه شهید شو دا وی نور راځي او ډیر زیات خفا دي سلام ولې خفا یې اې دا الله پیغمبر خلق وې استارو هغه عامر رضی الله تعالی عنہ خودکشي وکړه او جهنمی شو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وایي تردید وکړه څه ده خبره خطا کړې ده انه لجاهد مجاهد دای مشقت برداشت کون کہے او جہاد کون کہے ته یو لوی مجاهد عظیم قل عربي صدا سے الفاظ عظیم نشأ قل عربي نشأ مثله دیر کم عربیان داسی بھی شیطو قلتے پیدا شدی ندیما عزیزانو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرح مماعیت کی جنگی گی اب اخبر لاسنا شہیدی گی اور شہادت مرتبہ اور طبیلاوے گی جہنمی پر زیبانی جنت کی گی اور بلکہ پیغمبر علیہ السلام مماعیت کی جنگی گی خونیت خالص نوا او اگا اخبر لاسنا بڑکی گی نیت خودکشی وا لاړو جهنمی شو نو خپل نیت په خالص کوي دویم نمبر باندې دما عزیزانو موږ راځو لږ نور نصائح وکړه په هغه نصائحو کې یو دا دی چې ادب په ډېر زیات خیال ساتئ ستاسو چې کوم خپل استادان دي هغه ستاسو روحاني پلاران دي او چې روحاني پلاران مو شول پلار په بابت کې راضي ولا تقل لهما اوف مور او پلار ته اوف کړي هم نه کوي دا اگر کا مور او پلار نه پاره لري دي خدا هم روحاني پلاران د ستاسو دي ستاسو روح سګوي هغه تربيت کوي یو کس رسوک تاسو کې بزرګ را ما باندې پلار حق ډېر دی کده استاد وای ولې وای پلار په اسمانونو نه ستارو را وګاړو دې دنیا کې هغه ته را کوز کړي اب استاد ستارو اسمان طرف ته بیا بلندی ته خېژولو کوشش کوي لہذا استاد احترام ډېر کوي موږ دا نوې چې د والي صاحب احترام نه کوي هغه قران نه ثابت دا نه بدلته اولا ثابت دي خو استاد روحاني پلار دی دا هغه په قدر کوي الکسنګي دا خپل تر قدر کوي العمو سنو ابيه هغه د پلار په مصر وی دارنګي نور استادان چې په دې ادارې کې وی هغه ستار روحاني ترونه دي دا هغه په خیال ساتي او سره کتاب بڑیر ادب او قدر کوي با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب بے ادب محروم گشت از فضل رب او دیما عزیزانو مدرسی خیال با هم ساته لکه سکی سرائی دا اخبر کور خیال ساتی اخبر کور کے گندگی نشی برداشت کولے اخبر کور کے خرابی قطعا نراولوی بلکہ خپل کور چې سونه کولای کولی شي هغه کولای کوي تاسو به هم د دې ادارې ظاهري لحاظ سره او روحاني لحاظ سره د خایي ذریعہ ګرځئ بیا په دې مدرسې کې تاسو خو به خیال ساتئ خو کله به داسې چې چوکیدار وایي یا د ستاسو چې کوم پښتني کس وي باورچي وي ماما او لالا د هغوی به هم داسې قدر کوئ لکه ستاسو مشران وروڼه وي خپل مشر روړ څنګه قدر کوي دارنګي برداشت د دوی قدر کوي
دا سی بنو تی چی رالا ماما تسوکیے چی دمو گا گیٹ نمالے کوئے یا خوراکو باورچی خانے نمو مالے کوئے دوی چی دا کم تاسو تا وائی چی دا سی بنا کوئے دوی تا دی ناظم صاحب دا طرفنا دا خبر شروعی ناظم صاحب رضان نا خبر نکئی ناظم صاحب تا دا محتمیم صاحب او دا کوم مجلس عاملوی هغوی دا اختیارات دوی تا ورکلی چی دا طول نشو اختیارات تا استعمالولے تاسو با دا اختیارات استعمالولے نو چی سوک ہو کا ناظم صاحبی کا محتمیم صاحبی بل نگرانوی تاسو تا کم حکم در کی حقا بمانے خور سرا دلالا دی ماما با هم آقا سے دا خبرو قدر کوئے ولی چاہوئی تو هم ناظم سیاب یا محتمیم سیاب ویلے بھی نو انشاءاللہ لازم کچھے هم دا قدر کو اور سرا بچیانو سورہ یاسین روزانہ لازم کو گردوئے کہ وقت در سرا سلو رکاتا اشراق نفر هم کوئے اور وہ وظیفہ در تقائمہ چھے عام طور باندے تاسو کله هم کتاب تکینه نو کتاب تکیناستلو په وخت باندې مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله شیخ التفسیر دې شوی دی چې د هغوی د قبر نه خوشبوئی راتله څو میاشتو پورې د هغوی زوی و حضرت مولانا عبید الله انور صاحب رحمه الله ما د حفظ دوران کې تقریبا سن 78 79 کې دوی سره دوی زیارت مې کړو نو هغوی ما ته خصوصي طور باندې جدا را سره کېناستو او وظیفه یې راته وښایله ویل یو خدای راته ویل چې سکول دې سونه وې نو ما ورته دومره بیا ویل ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ انگریزی سیکھو لیکن انگریز نہ بنو وہ فرمائے نور ہم سکول مو آیا ممتدی مخالف نہیں ممتدی مخالف چې انگریز ځان نه جوړ کا نہ انگریز دکا خو انگریز ما جوړېګا بیا هغه برکت و چې ما هم بیا نور تعلیم ورپسې وکړو دیما ازر او یو وظیفه راته وکړه چې د حافظې تیزوالي لپاره د ذهن تیزوالي لپاره او د علم زیاتوالي لپاره هغه وظیفه ما ته وکړه راته وی فرمایي چې کله هم کتاب کولاو کوي کتاب کولاو کول نه وراته او مانځنه پس فرض مانځنه پس دا خیلاس دا خیلاس دا ورکوټه کوټه سیټ دلته دا په تندی باندې خې تندی باندې کېده او یا علیم یا حفیظ یا قوی دا درې نمونه د الله په وایي پنځه ځله یا علیم یا حفیظ یا قوی یا علیم کې بعد دا سوچ کوي چې یا الله زما په علم کې اضافه وکړي یا حفیظ یا الله زما حافظه زیاته کړي یا قوی یا الله زما ذهن تیز کړي بیا چې پنځه ځله دا وایي یا علیم یا حفیظ یا قوی بیا بلا سراحت کړي بیا درې ځله رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما هو يوزل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هوايا نو فرمایي کلماتونه پسې وایي او چادر تخیالي بیا مکوا او چادر تخیال نوي بیا داسې وکړه چې خيسي ورنه شوف وکړه لخي اوګینا پزړه باندې راواله ویل چې دې سره به ان شاء الله استعین کې حافظه او په ذهن کې تیزی راشي ما به چې کله دا وویلا په هغه ایامو کې به پاته د دماغو کې یو داسې خلا پور کېدل محسوس شول لکه په خپل سترګو باندې وینم چې سزای خالد پکې پور شو دومره لوی برکات ما دا هغه لیدلې تاسو هم دا وایي الله تبارک وتعالى دې موږ دا افتتاح کامیابه وګرځوي چې الله تبارک وتعالى زموږ د ابتداء د کال تکمیل پورې خو په شان او شوکت سره او خو په عزت سره په خولي انداز باندې الله تبارک وتعالى موږ ته توفیق را نصیب فرمایي الله دې وکړي چې دا موږ دا کار په خوشاله باندې تیر شي او کوم کسانو داخله اخیسي دلته یا نور مدارسو کې الله پاک دې په خولي انداز باندې ټول د علم نصیب فرمایي الله پاک دې زموږ د اکابر حفاظت فرمایي مدارس حفاظت فرمایي زموږ د علماء او طلباء او صلحاء او مسلمانانو حفاظت دې الله پاک فرمایي الله پاک دې له شر د غزا او د فلسطین مسلمانانو په حال باندې رحم فرمایي
अल्लाह पाक जल्ल शान दे हम्मास और अल-क़स्साम ता फतह नसीब फरमाई ज़मून अकाबिर और खास कर जमीयत उलमा इस्लाम शिकुम मशरान दी तो तवदो दुई बाबत की शुरू दे अल्लाह पाक ने कामयाबी और नसीब की और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सरसर दुई हिफाजत और फरमाई व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीज़ानो ज़मून मोहतरम से कहा सेहत आरेज़ बीमारी आरेज़ा दार नूर का सारों बीमारानी आखिर के खुब इंशाअल्लाह दुआ मुख्तशिफ होता सो ठोलना दरखास्त है पखपुल दुआ गानों के ज़मून मोहतरम से चूँकि बीमार थे और सरो सर नूर सोना मुस्ताजान दी या ज़मून पकोरों के हम बीमारान शता हम ठोलो दफार दुआ गानी कवे और अखपुल अकाबिल हिफाजत दफार खास तौर पर दुआ गानी कवे हर माजे के और हर दुआ गानों की मुक्तोलिया साथ वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।